چې دا 2400 تیلې وي دوی په کلو کې پټولې دا غریب سړی به موږ له ولې راتلو او دا لاینونه به زنانو موږ ته ولې لګېدلو جي بس زموږ بایکاټ دی جی پنځه تعداد پکې چولې دي د دې وی خرڅې زموږ بس بایکاټ شو موږ طالبان دیو موږ ته نور وړه هم بندې خبره حالات خراب شو اب انتظار صاحب دا خبره زموږ بایکاټ شو بس پرېږه چې دوی حالات کنټرول کوي کنټرول جی ها شپکدر د بیا وړه باندې بس باندې کې وړه باندې کوم دا حالات نورم خراب شو بیا دی کنه یو منټ سم یو چې ټیک شو تاسو خدمت لپاره خو مونږ هم چې کوم دی سمرا غبکو لک کوپریشن وکي مونږ سره خدای دوی د ریټ غردي کی کنه دا به ټول اخر کې دلته برابر غریب طبقه ته ال رسې چې دا بازار ته منتقل شي چې دا بازار ته نیم منتقل شي دا نه کی سړی ته یو غریب 5000 دلې شي بازار ته شو خپل بټی شي سباري بازار ته راشي په چوړو واغشتل نه بیا بالکل 5000 تلې زموږ د مارکیټ ان شاء الله 5000 تلې سبا تاسو ایشو کې خپل مونږ تاسو پته لري مونږ هم درو تاسو وروړې موبایل شاپ تقسیم کې تاسو کلو کلو ته تاسو برسه مونږ رسو بل نه رسو کوم ضرورتمند ټول کلونه بازار ته راځي بسم الله الرحمن الرحیم موږ د ای سی سی اف اوس ملاقات وشو کنه لکه زموږ یو دوه درې مطالبې دا دي څه د پی ټی ای ورکران د وړه کلو ته وړي کنه او بله غټه مطالبه زموږ دا ده چې موږ 12 میل هم دلته شته دی او تمانځی میل هم شته دی 22 تیلی زموږ د سردریاب میل ته ټولو دوکاندارانو تلي 22 تیلی دي 700 روپۍ به دې باندې د یو کس خرچه راځي نو دا به موږ په څو باندې خرڅوو دې به موږ ته حکومت اجازت راکوي یا په څو خرڅوی موږ به په تاوان خرڅو خپل تاوان به کوو نو به د دې زموږ بایکاټ دی دا موږ نه راوړو زموږ اے سی صاحب سره اوس ملاقات وشو خو هغه موږ له داسې څه ریسپونډ را نه کو زموږ ورسره په دې ایشو باندې ملاقات و چې یو د نن نه څه وخت مخکې 2400 تیلې به دا کلو ته تللې چې نن هم د هغوی هېڅ قسم سره ریکارډ موجود نه دی او 600 تیلې 10 کیلو بیگ به زموږ شبقدر بازار ته راتلل چې دا څومره تحصیل عوامو کو به زنانه وي او که هغه به نارینه و هغوی به موږ له په کتارونو کې ولاړ وو او هغوی له به موږ هغه تیلې ورکړله کو یوه ورځ به میلو نه شوله نو په سبا به میلو شو که په سبا به میلو نه شوله په بله ورځ به میلو شوله اوس دوباره حکومت کوټه زیاته کړله حکومت چې کوټه زیاته کړله نو دا دي 4000 9,500 تیلې په 4000 9,500 تیلو کې دلته زموږ شبقدر بازار ته راځي تقریبا 600 تیلې راځي 10 کیلو بیگ دا تقریبا 4200 چې کم بیگ دی نو دا ټول کلو ته مختص کیږي نو برای مهرباني زما اے سی ډي سي ته دا خواست دی او پور ډایرکټر ته چې دا مخکې کم 2400 تیلې تللی دي آیا برای هغوی باندې څه کړي دي هغې سره ریکارډ موجود نشته دی هغوی په بلیک باندې خرڅ کړي دي په میلونو باندې خرڅ کړي دي ماما او کاکۍ پکې کړي دي نو موږ دوی ته دا چیلنج ورکوو چې یوه هفته کې موږ حالات کنټرول نه کړو نو موږ به د دې وړو نه استعفا ورکړو او دوی دې بیا کلو ته لیږي او هلته دې کم سیاستدانان چې دي نو هغوی دې بیا هلته خرڅوي خپل آټا ډیلر دکاندارانو ته ټول ته ما دا خواست دی چې نن نه پس سرکاري اوړه به یو دکان ته هم نه راځي د دې نه موږ بایکاټ وکړو آینده دپاره به دا موږ نه خرڅوو 3 ورځې موږ انتظامیې له ټیم ورکوو که د 3 ورځو نه پس مطلب دا دی زموږ خبره ونه منلې شوه دا به ټوله په پرنټ او په اخبار او پارسه کې راشي اوس به موږ انټرویو ورکوو نو د دې نه پس به بیا زه ټول بازار هم بندولی شم د وړو دوکانونه هم بندولی شم او اوړه به هم نه راځي پریویټ او مطلب دا چې سار د ټولې پرس والا ته هم پته لګېدله ایسیچو صاحب هم ولاړو موږ څه غږ نه دی کړی او عوام روتو سرکونو ته چې مطلب دا چې د اوړه د دوکاندارانو ته میلاویږي دا د دوکاندارانو وخت دی دوکاندارانو ته دې میلاویږي دوی که ورکوي اضافي کوټه د بل چا له ورکوي موږ له دې راکړي موږ خو په چلنج اوس هم ویلو بیا هم ویو بیا هم ویو چې موږ له دې پوره کوټه راکړي موږ ذمهواري لرو دا وړو لینډ موږ برابرو باندې کوو موږ دا حالات کنټرول کوو او که بالفرض دوی ذمهواري لري موږ ورته دا بایکاټ وکړو بس دوی پیشه او کار پیشه